د بجلی او تیلو خرچ د کمولو په عرض د خیبر پښتونخوا کابینې فیصله کړې چې د جمعې پر ورځ به سرکاري ملازمین کورونو نه کار کوي. د اقتصادي چارو پوهان د صوبایي حکومت دا پریکړه ناسمه بولي، وایي چې دې سره حکومت خپل مطلوبه بجټ نشي ترلاسه کولی، بلکې د قوم پیسې به ورسره ضایع کیږي. بل خو عام ولس وایي چې په هفته کې د 2 ورځو د رخصت له امله به یې په حکومتي دفترونو کې کارونه ځنډېدل او وروسته فیصله به حکومتي دفترونو کې مشکلات نور هم سیوا کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اخراجاتو کمولو په عرض د مالی کال 2022-23 په بجټ کې د نوو اصلاحاتو خبره کړې ده. په دغه اصلاحاتو کې دا خبره هم شامل ده چې سرکاري ملازمین به وار په وار د جمعې پر ورځ د کورونو سره کار کوي. په دې اقلا په اسلام آباد کې د قاضي اعظم پوهنتون د معاشیاتو د څانګې اسوسییټ پروفیسور انورشاه وایي چې د حکومت دې ګام سره به د بجټ په ځای د قوم پیسو ته زیان ورسي. هغه ویل چې ته چې خلکو له تنخواه ورکوي او بیا هغوی ته انډایرکټ دا موقع ورکوي چې درېیمه چوټي خو وکړي، نو د جمعې پر ورځ د دې تجربې کولو زما په خیال ناکامي به زیاته وي او په کتابونو کې خو به دوی وایي چې موږ بچت وکړو خو په اصل کې د قوم پیسې به ضایع شي. نوموړي دا خو ویل چې د جمعې پر ورځ خو د وړاندې نه په نیمه ورځ کې چوټي کېږي. هغه وایي چې دا تجربه په یو څو محکمو کې پکار ده او هغه هم د جمعې پر ورځ نه بلکې په بدل ورځ. د خیبر پښتونخوا حکومت په بجټ کې د سرکاري ملازمینو ایگزیکټیو الاونس د کارکردګۍ په بنیاد الاونس ورکولو کې بدل کړی دی. په بجټ کې دا هم شامل کړل شوی دی چې ملازمینو ته سرکاري تیلو ورکول لپاره به خصوصي کارت ورکول کیږي چې مقصد یې په غیر قانوني توګه د مقرره خد نه سیوا تیلو استعمالولو مخنیوي کول دی. یاد دی چې د موجوده وفاقي حکومت دوران د تیلو نرخونه زیات کړی شوی دي او د 1 لیټر پټرول نرخ نږدې 240 روپو ته رسیدلی دی او دغه شان د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې اوس مخال د بجلی یو یونټ خوشه 40 روپۍ جوړیږي. حکومت د وړاندې نه د خرچو کمولو په عرض د ځینو سرکاري افسرانو د پټرولو په استعمال د 10% نه سیوا کټ لګولې دی. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.